یعنې هغه وخت کې موږ په 5مه درجه کې وو. نو 5مه 6مه 9مه 8مه 4 کاله دا شو 5 کاله وشو تقریبا. نو زم ډېر کم عمر وم نو موږ ولا تللي نو هغه چا سره بحث کولو په دې حدیث باندې چې آیا دا حدیث صحیح دی که حسن دی که ضعیف دی. تاسو به دې پوه شئ. نو مفتي صاحب ورته ووایي چې دا حدیث حسن دی صحیح نه دی حسن دی. دا درجې دي مختلفې تاسو به پوهېږئ ورو او څوک نشي ثابتولی چې دا صحیح دی. بس ما ورته وویم مفتي صاحب زه به راته یو حواله وویم نو هغه به بیا تاسو وګورئ. وی نه دلته شته که نه کتابونه هغه سره د 1 کروڑ روپو کتابونه دي. وی دلته شته کتابونه کوم کتاب کې لیکلي دي؟ ما ورته وی محدث الاثر مولانا سید یوسف بن نوری رحمت الله علیه معارف السنن شرح ترمذی کې لیکلي دي چې دا حدیث صحیح دی. بس هغه مال جواب راکو وی مولانا یوسف بن نوری رحمت الله علیه دا خبره ټیک نه ده لیکلي. ما ورته وی خجی ویم ولی؟ وی دا رستو عالم دی د حدیثو تصحیح نشي کولی. ما ورته وی نه جی حدیث ته چې صحیح وي نو د دې ډېرې درجې دي. یو درجه پکې دا ده چې ماهر د فن ورته ووایي چې دا حدیث صحیح دی نه به صحیح وي. شان ورشاه کشمیري صاحب وایي چې کله یو ماهر فی الفن وي محدث وي او هغه وایي چې دا حدیث صحیح نه به صحیح وي. ورته مې بیا دلیل دا ویلو چې دا حدیث په صحیح ابن حبان کې راغلی دی او هغه التزام کړی دی چې زه به صحیح حدیث نه علاوه بل څه نه ذکر کوم. دا حدیث په صحیح ابن خزیمه کې راغلی دی او هغه هم ورته صحیح ویلی دي. دا حدیث په صحیح ابو عوانه کې راغلی دی او هغه هم ورته صحیح ویلی دي. دا حدیث په صحیح ابن سکن کې راغلی دی هغه هم ورته صحیح ویلی دي. دا التزام دی کړی دی چې موږ به صرف صحیح حدیث ذکر کوو بل څه به نه ذکر کوو. خو د هغه مقصد دا و چې ګنې مخکې داسې یو عالم وي چې صراحتا ووایي چې دا حدیث صحیح دی. د بخاري شریف یو ډېره لویه شرحه ده او 30 جلدو کې ده. واړه جلدونه دي زما دا 2 لاسونه چې یو ځای کې دونه او هغه حافظ ابن ملکن لیکلی ده. حافظ ابن ملکن رحمت الله علیه لیکلی ده التوضیح بشرح الجامع الصحیح. التوضیح لشرح الجامع الصحیح هغې کې لیکلی دي چې وهذا حدیث صحیح. دا حدیث صحیح دی. دا تصریح وکنه تاسو به دې پوه شئ. دا حواله ما مفتي صاحب ته ونه ویله خو دا نورې حوالې چې ما وویلې نو ما له په دې باندې یو خشته انعام راکو او هغه انعام ما سره اوس هم موجود دی. تاسو ته زه په اخره ورځ باندې دا ټول دیدارونه کوم خو اوس که تاسو ته زه دا دیدارونه وکړم نو بیا خو مشکلات پیښیږي. که اوس زه مولوي صاحب ته زبور وښیم نو بیا ته راځي بیا چېرته راځي. که زه هغه بل مولانا صاحب ته وښیم تورات ورته راوالم چې دا تورات دی نو بیا به وایي چې به زه تورات هم خو صحیح کو. که زه د باباجي صاحب ته وښیم دا چې ناست دی نو دی به بیا وایي چې بس زه څه کوم ما ته خو انجیل وښولو انجیل مې چې صحیح کو نو بس بیا زه نور څه کوم. او که د پیر بابا ته دا دغه وښیم دا د دانیال علیه السلام صحیفې او د شیس علیه السلام وایي به چې بس زه خو لاړم زبر شوم نو بیا خو نه کېږي که نو دا به تاسو ته غونډ تبرکات په تاسو ته په اخره ورځ باندې زیارت کوو. ښه دا مې راته دا حدیث مې راته صحیح ثابت کو. یو مسله پکې بله کوو نو بیا به خیر دی تاسو ته اجازت وکړو. اهمه مسله په دې کې دا ده